السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو یو وارې بیا زه تاسو سره مخاطب یم. نن ملګرو د جمعې ورځ دا ټولو ملګرو ته مبارکباد وایم. ملګرو نن زه د لاهور د اجتماع باره کې یو څو خبرې کوم. ملګرو هر سال اجتماع کېږي په لاهور کې فرایوند کې. نو ټولو ملګرو ته دا درخواست دی، دا ریکویسټ دی چې ټول ملګري چې زما دا کم خلک زما دا ویډیو ګوري دی په شرکت وکوي په اجتماع کې، نو دا به ستاسو دپاره بهتر وي. خاص کر زه زړو خلکو ته وایم، زړو کسانو ته وایم چې چا وختونه لګېدلي، څوک د الله رب العزت په لار کې وتي، هغوی د هر څه نه خبر دي. تاسو ځان سره دا نوي ملګري تیار کړئ، دی ځان سره تیار کړئ او اجتماع دپاره تیار کړئ چې هغه اجتماع ته لاړ شي. نو دا به زموږ دپاره بهتري، د ټول عالم دپاره هم بهتري. که هغوی دا یو بیان واورېدو، یو د مونځ باره کې څه داسې زده کړو یا یو ذکر باره کې هغه زده کړو، نو دا ستاسو دپاره به دا بهتري، دا سلسله جاریه ده. هغه به هغه عمل کوي، تاسو ته به هغه ثواب در رسي. نو ملګرو دا پخې ارادې وکړئ، دا پوره عزم وساتئ چې انشاءالله زه به ځمه. او ملګرو اراده په درې قسمه وي. یو فړه کې ځان له یعنی دعا کول الله رب العزت نه، هر نیک کار چې وکړي دا د الله رب العزت په توفیق سره کېږي. نو ملګرو ځان دپاره دویم نمبر دا دعا وکړل چې یا الله ما اجتماع ته بوځي، او بل دریم نمبر وخت مقررول چې یعنی په دې تاریخ پازه ځم، نو الله رب العزت به تاسو بیا پاتې کوي نه، او انشاءالله ضرور به تاسو اجتماع میدان ته ځئ. ملګرو که چېرې څوک اجتماع ته لاړ شي، نو هلته کې دا احتیاط وکړئ د موبایلو نه، د داسې فضولو خبرو نه، د داسې کارونو نه چې تاسو پکې د عبادت نه، تاسو پکې د ذکر او سره د بیاناتو نه چې هغې نه محرومه نه شئ. بازارونو نه دې نه پرهیز وکړئ. نننۍ ویډیو صرف د دې لپاره. والسلام.